مرکزی سیکرټری اطلاعات طارق خان موجود دی. د دې نه دغه تاسو پوښتنه کوو چونکې د دې ذمہواري مو د مرکز سره ده او صوبه کې نن سبا چې کوم حالات روان دي خاص کر کورم او ضلع کې چې کوم بدامنیل ته روانه ده څومره پورې هلته احتجاجونه دي. د دې نه د حوالې باندې تاسو پوښتنه کوو چې د قومي وطن پارټۍ په دغه کې څه رول ادا کوي د امن و امان په حوالې سره او بله به دا تاسو د دې نه کوو چې کوم د ګورنر صاحب کومه کمیټي جوړه کړې ده پای کې د دې د پارټۍ مشر چې کوم دی سکندر خان شیرپو هغه پکې ممبر دی نو دوی دغه کمیټې ته په کوم نظر باندې ګوري. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مننه. داسې ده چې موږ خو قومي وطن پارټي د ډېرې مودې نه دا خبره بار بار اوچتوي په پریس کانفرنسز کې په خپلو غونډو کې په دغه کې د میډیا په ترو چې د بده مرغه په دې صوبه کې د امن و امان مسله چې ده هغه ډېره خرابه ده. تاسو خو صرف د کور نه ذکر وکړو. تاسو دا وګورئ چې د بنو ډویژن د خان ډویژن او هاټ ډویژن په دې کې پولیس والا یا نور خلک چې دي لا انفورسینګ ایجنسیز هغه د ماښام نه بهر ته نه وځي. د دې صوبې چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی صاحب چې دی هغه خپلې ضلعې ته نشي تللی. د پاسه 2 میاشتې وشوې او د پېښور په اړه چینار مین چې کوم سړک دی هغه بند دی. پرون 2-3 ورځې مخکې هلته یو ډاکټر صاحب چې د ماشومانو ډاکټر دی هغه وایي چې 80 ماشومان دي نو هغه د علاج د نشته هغه مړه شو. ښه دا وګورئ چې دا اوس چې کوم واقعات شو دا د پښتني زمونږ د پښتني ټولنه کې دا هسې نه وي. دلته که ډېر موږ پښتانه یو زمونږ که دشمني وي نو موږ په 2 کسانو باندې ګزار نه کوو. یو په زنانه باندې ګزار نه کوو او یو په ماشوم باندې ګزار نه کوو. یعنې بله ورځ د سوونو ګاډو کانوای وه او 6 سپایان ورسره د هغې د حفاظت لپاره چې کله په هغوی ډزې وشوې نو هغه سپایان هم وتښتېدل. نو سوال دا پیدا کېږي مونږه چونکې اولنۍ ذمواري چې ده هغه د صوبایي حکومت ته پکار دوی چې هغوی خپله ذمواري ترسره کړي. خو مونږ بله ورځ چې دا دغه راغلی وزیر داخله صاحب راغلی و آفتاب احمد خان شیرپور صاحب له ملاقات ته نو مونږ ورته ویل چې تاسو خو آیا د پښتونخوا د پاکستان حصه نه ده؟ تاسو خو لکه خپله ذمواري ترسره کوئ که نه. نو بهرحال ګورنر صاحب چې کومه ال پارټیز کانفرنس راغوښتو په کار خو دا و چې صوبایي حکومت راغوښتی وي خو هغوی راونه غوښته له بدمرغه رانغلل. هغې کې ډېر ښه پروګرس شوی دی. 2 کمیټې جوړې کړي دي. یو سیاسي کمیټې ده چې د مختلف سیاسي پارټیانو مشران پکې دي. قومي وطن پارټۍ نمایندګي پکې سکندر خان شیرپو صاحب کوي او دویمه هغوی یو ټیکنیکل کمیټې جوړه کړې ده چې هغه به مرکز سره د صوبې چې کوم مالي مسلې دي او کوم حقوق دي په هغې باندې خبره کوي. په هغې کې مو زمونږ د پارټۍ زمونږ د صوبې د مالیاتو سکرټري چې دی سکندر اخندزاده هغوی به د پارټۍ نمایندګي کوي. نو انشاءالله امید مو دا دی سیاست به کېږي سیاست به کوو. سیاست هر چا خپله نظریې خپله پارټي خو تر څو پورې چې د پښتنو د حقوقو خبرې نو خدای دې کړي چې موږ ورته یو ځای شو. ډېره مهرباني.